بسم الله الرحمن الرحيم. العجمة وهي كون اللفظ مما وضعه غير العربي، ولتأثيرها في منع الصرف شرطان: شرطها الأول أن تكون عالمية منسوبة إلى العلم في اللغة العجمية بأن تكون متحققة في ضمن العلم في العجم. وكشيجي خجدا پنځم سبب دی د اسباب منع صرفنا. په دې کې راته بیان د عجمي کوي او مجموعي طور باندې یو لسم بحث دی. نو تعریف د عجمي به کوو یو، او شرایط به د پاره د غیر منصرف بیانو په عجمه کې دوا، او دریم نمبر تفریعات. نو بس درې خبرې شولې ورسېدلې به. عجمه لغت کې لکنت ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې کون اللفظ مما وضعه غیر العربي، هغه لفظ ته ویل کېږي چې غیر عربو وضع کړی وي. هغه لفظ ته ویل کېږي چې غیر عربو وضع کړی وي. تاسو مولوي صاحب ورسېدلې به. دویم نمبر شرایطو بیان دی. نو دو شرایط به ولا بیانو. اول شرط دا چې عالمیت بوي، او دویم شرط ولا دا دی چې دو شرایط دی کې به یو موجودېږي. عجمه د باره دو شرطونه: غیر منصرف سبب بکله جوړیږي چې یو پکې عالمیت، غیر منصرف بکله جوړیږي چې یو پکې عالمیت وي. دویم یا خو به زائد علی الثلاثه وي، او کنو نو چې متحرک الاوسط وي. پته نه لګي پوه شوي کنه. د عجمې د باره دوه شرایط دي: یو دا چې عالمیت به وي ونه رسېدلی پې، او دویم دوو کې به یو موجودېږي. عالمیت سره سره به زائد علی الثلاثه وي، او که زائد علی الثلاثه نو نو د عالمیت سره به دغه ثلاثي لفظ متحرک الاوسط وي. عالمیت متحرک الاوسط، عالمیت زائد علی الثلاثه دا وي. پوه شولې به. پاتې شول تفریعات. نا برستو کو ورته وګورئ. العجمة وهي كون اللفظ مما وضعه غير العربي. وليس دا اعتراض نه جواب کوي په دې وهي كون اللفظ سره چې عجمه خو هغه اسم ته ویل کېږي چې غیر عرب وضع کړی، دا خو اسم دی ذات، او اسباب مناصرف خو اوصاف دي. نو دا څنګه سبب غیر منصرف جوړیږي؟ نو جواب کوي عجمه نه مراد کون اللفظ دی. کون اللفظ او کون مصدر دی، وصف دی. نو سبب مناصرف جوړ شو. پوهیږئ پې. وهي کون اللفظ ورسره تعریف هم کوي. کېدل د لفظ دی مما د هغه الفاظونه وضعه چې وضع کړی یې غیر العربو غیر العربي غیر عربو، ولتاثیرها فی منع الصرف. د بیر اعتراض نه جواب دی. اعتراض دا دی ته ویل عجمې د پاره شرط دا دی چې عالمیت به وي. زه به دروغ یم، عجمه به وي او عالمیت به نه وي. عجمه به وي ډېر لکه لجام، ډېر نمونه زمونږ په دې پښتو کې ډېر شی نه دي، عالمیت پکې نشته دی، عجمي الفاظ دي. پوهیږئ. نه جواب داري به د عالمیت د عجمي توب د پاره شرط نه بیانو یار، د غیر منصرف د سبب جوړېدلو د پاره، د تاثیر د پاره شرط بیانو. پوهیږئ پې. ولی تاثیرها او د پاره د تاثیر د عجمي فی منع صرف کې شرطانی. څو شرطونه دي؟ دوا. دا خپل اعتراض نه جواب دی، خاص فضول اعتراض دی. شرطها ان تكون عالميه، دا اول شرط دی. شرطها الاول، الکه دا غوړ اول شرط دی. دو شرایط دي، نو دا پکې اول ان تكون عالميه چې وی به عجمه عالمیت. الکه غزول اعتراض به رمات کوي. ان تكون کی ان مصدریه دی، تكون معنی داخل شوی، نو معنی کونه شوا. عالمیت کی تا مصدریه ده، او دا چې په چا سره ملحق شي نو مطلب دی چې زه خبرې مده کونې محذوفه سره د اسم محذوفه نه،
ناغم کونها علمیتن جوړیږي، نو دو بشي کونها علمیتن کونها علمیتن. نو مولوی صاحب پرونم دو جواب کړیو که ذهن کې وي. یو بیرم تسلیمه کړی و چې دا سیده تا مصدریه ده یا تا. دویمه بیرم ویلو چې نه یا پکې چې ده که نه نسبتی ده. دلته دا دویم جواب ممکن دی چې یا دلته عالمیت کې نسبتی ده او معنی دا ده ان تکون عالمیتن چې دا وجمه به منصوب وي عالم ته، په ضمن د عالم کې به متحقق کیږي. پوهېږئ پاتې شو اول جواب عدلته نه کیږي. هلته ځکه کېدلو چې د معرفي انواع دلته د وجمې دپاره څه انواع نشته. برحال نو وایي اے منصوبتن الی العالمی، اشاره وکړه چې یا پکې کومه یا ده نسبتی. ان تکون عالمیتن دا وجمه به منصوب وي عالم ته، فی العجمیت په عجمیت کې به عالم وي. لکه دا خبره ما پوره نه وکړې، موږ صرف دومره ویلو څنګه چې مشهوره ده وجمې دپاره شرط دا دی چې عالم به وي. نه داسې وایه لکه اوس یې بیا واورئ ښه. اول شرط دا دی چې په عجمی کې به عالم وي، عجمی لغت کې به علم وي. داسې نه چې بس علم به وي، په عجمی لغت کې به علم وي. پوه شوئ بي ورته وګورئ فی العجمیت فی اللغت العجمیت اشاره وکړه چې عجمیت صفت د موصوف محذوب دی، کني ضرب نه صحیح کیږي به منصوب. عالمیت بوي په لغت د عجمیت کې سمانه بان تكون متحققه هغه دا چې دا عجمی توب چې دی دا به متحقق وي په ضمن د عالم کې، یعنی عالم بوي په عجمی کې. ها فی العجم عجمو کې با طریقه کار دا چې دا به عالمو بان تكون متحققه هغه دا چې دا وجمه عجمیت با متحقق وي په ضمن د عالم کې، یعنی عالم به فی العجم عجمی جبه کېو حقیقتا او حکما. دا اعتراض نه جواب دی. لږ ور وګورئ اعتراض دا دی، زه به در وښیم چې غیر منصرف به استعمالیږي سره د دې نه چې عجمی لغت کې به عالم نه. تا اول شرط څه کې ښودلو عجمې دپاره شرط دا دی تاثیر د غیر منصرف دپاره چې دا به په عجمی لغت کې عالم وي. داسې ده زه به در وښیم چې عجمی لغت کې به عالم نه وي او بیا به هم غیر منصرف سبب وي. غیر منصرف به لکه قالون، قالون کې یو عجمی عجمه ده بل پکې علیمیت دی نو غیر منصرف دی. حالن کې دا قالون عالم په عجمی کې نه و او تا شرط یې ایښی چې عالم به په پته نه لګي. پوه شوئ که نه؟ نو جواب دا دی مولوي صاحب موږ چې دا خبره وکړه چې عجمی ژبه کې به عجمی لغت کې به عالم وي دا عامه ده، حقیقتا عالم وي یعنی عجمو کې عالم. او دویم دا چې عجمو کې عالم نه و خو د عالم کار ور سره وشو. څه مطلب؟ عربی ته چې را منتقل شو عالم شو، او څنګه چې عالم د تغییر او تبدل نه خالی دقه شان به کې تغییر او تبدل ونه شو نو د عالم والا حکم ورکړل شو. پته نه لګي. پوه شوئ که نه؟ ګوره یو لفظ چې د عجمی نه عربی ته راوړي که نه نو که عالم وي نو هغې کې تغییر او تبدل نه کیږي، او که عالم نه وي نو بیا پکې تغییر او تبدل خلق کوي. نو دې قانون سره حکمن د عالم کار وشو چې تغییر او تبدل پکې نو حکمن عالم شو. نو دام کافی ده. نو که حقیقتا عالم وي یعنی عجمی کې عالم وي، او که حکمن عالم وي یعنی عجمی کې عالم نو خو عالم والا حکم به جاری شو. دا چې را منتقل شو تغییر او تبدل پکې، او قانون د دغې قبیلې نه دی چې دا عجمی کې عالم نو خو عربی ته را منتقل شو څه تغییر او تبدل پکې. تاسو پوهېږئ که نه یار؟ وګورئ کومه دی حقیقتا که ابراهیم اوس دا راغی مثال چې حقیقتا عجمی لغت کې عالمو، او حکما معنا بأن ينقله العرب چې عربي نقل کی من لغت العجمنا الى العالمیت ډایرک عالمیت تا من غیر تصرف فيه. دا د عالمیت والا حکم مخام تصرف پکې ونه کی قبل النقل، نقل نه مخکې څه تصرف ونه کی چې به عربی ته راولي بدل کړي. لکه قانون چې وکنه دا په عجمی لغت کې جید شي ته ویل کېدلو، عالم نو. به یو قاری دی راوي دی د قراتو هغه نوم شولو قالون.
تاسو چا قرت ویلی دي څه دي کړي کوم کتابونه کافر بچی ته وره ته پورا قانون جوړ شوی ښا زه خو دې غر کړه خو چې موږ پیدا شوي نو موږ ویلیو موږ چې څه چل وې کړی ورکشه د اوس انسانه ما الحمدلله ویلی دي ښا خو پوره کړي مې نه دي تر قانونه مې ویلی دي ښه جي بهرحال غوږ شوی وته مسله څه وه نو راوي د قراتو او جید قرت یې کو جید قرت والا جید راوي ودسې وایه نو بس د ده دپاره یې نوم وګرځولو ډایرکټ د ده دپاره نوم شو څه تغییر او تبدیلي پکې ونه کړله وګورئ کم ځای ته ورسېدلو که قالون فإنه كان في العجم اسم جنس فإنه كان او دا په عجمو کې اسم جنس سمي به مسمى شو بدې سره احد روات القراء یو د قراء راویانونه لجودة قراءته د وجد کره قرت داغنه قبل ان يتصرف فيه العرب مخکره دینه چې پکې عرب تصرف وکي فكأنه كان علما في العجميه گویا چې دا په عجمیت کې علم وخه وانما علم خو نه عجمیت کې خود سفارش شو لکه چې علم ولی هغه حکم به جاری شو کنه تغییر تبدل به کوونه کو لئلا يتصرف فيها العرب کما ده تصرفاتهم ده کنه دې لپاره چې تصرف ونه کی عرب پکې په مثل تصرفات خپل فی کلامهم او چې بخپل کلام کې کم تصرفات کوي غدي کې ونه کی فتضعف فيه العجم لکبر وګوري اصل کې وجه بیانې قانون ولی غیر منصرف شو یا د سیوای د عالمیت پکې د سیوای عالمیت پکې ولې شرط دی یار عالمیت پکې وای جی توجه وخت من خبر وکړه عربو ته چې لفظ را منتقل شي او هغه کې ثقلی نو هغه پکې تغییر او تبدل کوي خفت پیدا کېدو د پاره دا خبر زده شو او دا لفظ عجمی چې د منګ وایو دا بغیر منصرف غیر منصرف وجه سره ثقل پکې غیر منصرف سبب کله جوړیږي چې ثقلی مخکې ویلو کنه نه کوستا عربی تر منتقل کې او تغییر او تبدل پکې وکي به خو ثقل ختم کو نه به خو سبب د غیر منصرف ختم شو نو موږ وایو چې دا ثقل باقی پاتې شي او د غیر منصرف سبب جوړ شي نو ثقل به کله باقی پاتې کیږي چې تصرف پکې ونه شي او تصرف کله نه کیږي چې عالمیت باقی پاتې شي عالمیت پکې شي ځکه هم دا شرط کو پوه نه شولې به کمره وانما جعلت شرط به وګورئ او عالمیت شرط شو لئلا يتصرف فيها العرب ودې لپاره چې تصرفونه کې بدی کې عرب مثل تصرفاتهم في كلامهم لکه څنګه تصرفات چې عرب خپل کلامونو کې کوي ځکه کوي کې نو فتضعف فيه العجمه بخو به کې ثقل ختم شي عجمه توب به کې ضعیف شي فلا تصلح به بصلاحیت لري چې سبب جوړ شي لمن سرب غیر منصرف د پاره فعلى هذا لو سمي الاكبر وګوري اعتراض نه جواب دی بلکې اعتراض مکوئ لجام چې ده کنه لگام نه لجام جوړ شو او لجام که څوک نوم کی دي لجام که څوک د چا لپاره نوم کی دي کنه او به وای چې دي کې دوه شي نه دي یو عجمتوب دی او بل عالمیت دی نو به هم غیر منصرف نه دی ولی وای جی دا په عجمی جبه کې نه حقیقتا علم او نه حکمن علم حکمن ولی نو حکمن علم هغه ته وای چې عجمی ته عربی ته راوړی تغییر او تبدل ونه کی دې کې شوی دی حقیقتا خاصم نه دی حکمن هم نو عجمین مراد کم یو چې عجمی کې علم وي دا عجمی کې علم نه رسی به فعلى هذا لو سمي بمثل لجام كمسمى شي بمثل لجام معنی یعنی دا علم جوړ شي چار بار نوم شي لا يمتنع صرفه منصرف تو به من کیږي نه غیر منصرف نه جوړيږي لعدم عالمیت دلکا عالمیته دي لعدم عالمیته د وجه د دین چې عالمیت نشته دی په وجمه کې خجي وتحرك الاوسط او زياده على الثلاثه دا دویم شرط دی لکه وشرطها الثاني دویم شرط اب دو امرين کې موجود دي احد الامرين كم تحرك الاوسط تحرك الحرف الاوسط
هغه دا چې یا خو به منځ والحرب متحرک وي که ثلاثي وي نو ټیک د خیر دی لکه شطره را بشي او زیادت علی الثلاثه او یا په ثلاثه باندې زائد وي علی الثلاثه کې د الف لام تاسو تخکاری کنه د عوض د مضاف الیه نه دی علم جمع وي ای علی ثلاثه احرف یا به زائد وي په درې حروف باندې دا ولی شرط ولګیدلو چې یا خو به زائد وي علی الثلاثه او که ثلاثه نو چې متحرک الاوسط وي ولی وځکه کچری ثلاثه باندې زائد هم نو ثقل بکرانه له او به متحرک الاوسط هم نو نور ثقل هم ختم شو بیخي خفیف شو نو به دا خفت د غیر منصرف د سبب سره هغه کې ثقل او غیر سره مقابل شي او د غیر ثقل به ختم شي نو غیر منصرف به یو سبب پاتې شي پتن لګي پوه شو کنه مخکې ویلو کنه غیر منصرف په دوړو اسبابو کې چې هر یو کې ثقل وي نو کچري وس دا ثلاثي هم شي ساکن الاوسط هم شي نه دي کې بچوي خفت به پکې راشي او دا خفت به مقابل شي د سبب ثقل سره نو د سبب ثقل به ختم کی نو سبب به شي ختم شي لئلا يعارض الخفت و دې لپاره چې خفت معارض نشي احد السببين د ثقل سره د احد السببين ثقل سره پوه شولې به لکه اوس تفریعات ووري یو شرط دا چې علمیت بوي اجمعي جبه کې دویم شرط څو چې یا خو با زائد علی الثلاثه وي یا با متحرک الاوسط وي لہذا نوح چې د نوح دا منصرف دی اگر چې دا په اجمعي جبه کې علم خو نه زائد علی الثلاثه دی او نه پوه شولې به او ته وګورئ فنوح منصرف دا نوح منصرف دی دا تفریع چې دا بالنظر الى الشرط دې تفریع ونکړه چې علمیت پکې نه کې خیلم وي دا اول شرط انتفاع باندې تفریع ونکړه چلکه پلان کې منصرف دې ځکه چې علمیت پکې نشته د سیونه ویل ډېر کې دویم شرط لراله الکه وی زائد علی الثلاثه نه دې متحرک له ستم نه دې لہذا منصرف دې نو سوال پیدا کیږي اول شرط په اعتبار سره تفریع ونشول او دویم شرط په اعتبار سره تفریع کې وجه سره وی جی دا اصل کې تفریع نه کوي نوحن کې دا اصل کې اختلافي مسله ده دغه بیان کې اختلافي مسله ده د علامه زمخشري و غیره ورای ده چې نوح غیر منصرف ده ولی یو پکې علمیت ده یو پکې وجمه ده نو غیر منصرف ویلی جایز دي که واجب نه لکه څنګه چې حالت تانیث معنوي کیو د څه وکنه نو که شرط موجود شي زائد علی الثلاثوی یا متحرک الاوسط شي ور سره به واجب وی غیر منصرف او کني نو جایز خدا کنه نو صاحب د کافی رای ده چې نه وي چې شرط موجود نشي کنه نو به سره جایز هم نه ده دا اصل کې د رای چې کوم مختار رای د غزي ذکر کول لپاره مثال اورو تفریح مقصود تر خو تفریح کې خپل وشوه وګورئ دا تفرید بالنظر الى الشرط الثاني معنی فانصراف د نوح چې انما هو دا ولی منصرف دی انما هو ذکر نوح چې د انتفاع انصراف د نوح چې د دې وجنه دی لانتفاع شرط الثاني ذکر چې منتفی شوی په کې شرط ثاني دی وهذا اختیار المصنف هم دا غور رای د مصنف دا لان العجمه چدا سبب ضعيف دغه دلیل داري مولوی صاحب تاسو لږ متوجه شي قیاس کوي په تانیث معنوي باندې تانیث معنوي کې چکلا علمیت امراله تانیث معنوي مو او جمع ور سره رااله د سی وایا علمیت تانیث معنوي او جمع پکې لانه وا توجه جی نو منصرف غیر منصرف ویلی جایزو او چې به بابا کې درو شرایط نو شرط موجود شو مثلا وجمه بابا کې رااله به بچ شو واجب د چې غیر منصرف د سی وکنه لازم نوح کې یو علمیت یو وجمه ده نو که شری پکې دوه شرطونه نه یو شرط رااله نه به واجب غیر منصرف په کې رانه به دی جایز شي کنه هغه بشانی وایا پوه شو به دلیل نو صاحب د علامه جمی جواب کوي به دوړ کې فرق دی وښه وتا التتانیث معنوي کې کچري د درو شرایطو کې ور سره موجود نشو نو دوا اسباب به محکم کم د سیوا یو علمیت یو تانیث معنوي خو دې تانیث معنوي کې خپل قوت مو ادا چې د تانیث تا کله کله ظاهري کې کنه تصغیر ته واړه و ظاهري کې اور ایدتون لګ بل کم ټکیو او قدیمه اقرب کې وغيرها قدیمه نو برحال تانیث معنوي کې کله کله تا چې د څه کېږي ظاهري کې نڅ قوت پکشتا
او چې کله یو اسم کې علمیت وي او عجمه وي او د دوه شرایطونو کې یو شرط هم نه نو بیا پکې هیڅ قسم قوت نشته دی نو بیا غیر منصرف جوړېدلو لپاره جواز دپاره هم څه وجه نشته هلته جواز دپاره څه وجه وه ځکه قوت پکې یو علمیت یو تانیث معنوي و هغه قوي و دلته یو علمیت دی او عجمه ده شرایط نشته دی نو دا قوي هم نه دی پته نه لګي پوه شوي که نه څه وایي ځکه عجمه چې دا سبب ضعیفه دی ولی لانه امر معنوي امر معنوي دی فلا يجوز اعتبارها جائز نه ده چې موږ د عجمیت له اعتبار ورکو ما سکون الاوسط او اوسط بګي ساکن هم نشو ورکوله هر چې تانیسو فإن له علامه مقدره غیر بارخ علامه مقدره وا تظهر چې ظاهر ده له بعض تصرفاتو کې لکه تصغیر کې نو فل تاسو پیږي فله نوع قوه اغید بارا ای ونوع ده قوت وا فجازنو جایز و ایو تبر چې موږ غیر اعتبار ورکړو ما سکون الاوسط په صورت کې یعنی چې ساکن الاوسط وکنه بیا موږ وایي تانیث معنوي او علمیت وبستیکو عدل ته چې ساکن الاوسط وی لکه نوح یو جمعه دا یو علمیت دی خو جمعه بیخي ضعیفه ده نو جواز د فارم کار نه ور کوي وای کا ورسېدلې بي نو جایز دا یو تبر ما سکون الاوسط ولا یو تبر دواړه کې جایزو فین قلت لکبر وګورئ به اعتراض او جواب کوي الک ماه اوجور کی وګوره ماه اوجور مخکې تیر شو تانیث معنوي کې یو پکې علمیت صحیح شو یو پکې ما تانیث معنوي او عجمه پکې وا خو عجمه کوم عجمه وګورئ متحرک الاوسط نه وا عجمه کوم وا متحرک الاوسط نه وا تاسو به می اعتبار ورکړي غیر منصرف هم کړه یار پوه شو کنه په اعتراض دار چې ما جور کی وګوره هغه غیر منصرف او جمع پکې و سره د دینه چې متحرک الاوسط نو الته وجمتوب لتاسو اعتبار ورکړی دی حالان کې متحرک الاوسط نو نوح کوم اعتبار ورکړي کنه یار وجمتوب لا متحرک الاوسط دی نه کنه په سوال پوه شولې جواب دار لاټو لګل ته سوچو کال د خود وشي دوا اسباب برابرو یو تانیث معنوي او بل څوک علمیت او کنه دواړه توجه دا وجمتوب خو به تور شرط نور دوا اسباب برابرو دلته نوح کې خو وجمتوب به تور سبب دی پتن لګي پوه شوي کنه الته دوا اسباب برابرو دي کمزوري وجمتوب صرف قوت پیدا کو او دلته خو وجمې نه علاوه یو سبب دی کنه یار نو دا اوس خپل کمزور شی دا هیڅ کار نشي ورکولی کمزور شی بل قوي کولی شي خپل کردار ادا کولی نو هلته بل قوي کولی شو خپل دلته کردار ادا کولی دا نشي کولی لنډه داره صاحب د جامع وی هلته ولا موږ اعتبار ورکړی به طور شرط د دې مطلب دا نه دی چې دلته به طور سبب اعتبار ورکو چې کله متحرک الاوسط وي ساکن الاوسط وي پوهېږ شوي بي ورته وګورئ فإن قلت قد اعتبرت العجمه اعتبار عجمه ته ورکړل شوی دی فيما وجور کې ما سکون الاوسط فيما سبق سره د دې نه چې اوسط پکې ساکن دی مخکې سبق کیو کنه فلما لم تعتبرها هنا دلته ول اعتبار نه ورکول کېږي قلنا من وایو اعتبارها فيما سبق اعتبار چې عجمه ته ورکړل شوی سره د دې نه چې ساکن الاوسط انما هو لتقويه سببين اخرين اخو دې لپاره چې تقویت ورکی دوو اسبابو کې یو سببیت د اخرینو ته تاسو وکنه وجه سوا لئلا يقاوم سكون الاوسط احدهما دې لپاره چې مقابل جوړ نشي سکون اوسط د سکون الاوسط احدهما پر دواړو کې یو ثقل سره توجه جی ورکه متحرک ساکن الاوسط نه دي کې خفت مخکم ویلو خفت به کې کنه او دوا اسباب علمیت او تانیث معنوي سره که مقابل را لنه دغه ثقل ختمو نو موږ ویل چې راځي سکون الاوسط سره بل شی جوړ کوي چاڅو او جمع نه لک وش ثقل پکې را لې نو وست هغه دو اسباب د یو ثقل ختمي نه دا ویلو کنو دغه خبره کوي دیر بارا لئن لا يقاوم ما چې مقابل نشي سکوني او صد خفت احدهما د یو د ثقل سره دا تیر شوی کنه نو فلا يلزم من اعتبارها بای التوجمتوب لچ منګه کوم اعتبار ورکړی دینه لازمه نه ده نه لازمیږي اعتبار وجمتوب لورکول لتقویه سبب اخر د بار دغه کوم اعتبارو دینه نه لازمیږي اعتبار د سببیت بالاستقلال چې غیله منګه د سببیت اعتبار ورکو مستقل توري ورکو دا لازمیږي
نه وشطرو بی به بقیه تفریعات کوي واورا امخ کې نوح کې تفریع بده اعتبار سره وچی شرط پکې نه دی موجود منصرف دی دلته وی شرط موجود دی نو شطرو کې او اسم حسن دار یو قلانم دی بدیاري بگ بکر کې نو دا اوس غیر منصرف دی علمیت هم دی عجمه کې او عجمم دا ور سره متحرک الوسطم دی او ابراهیم چې دا زید الثلاثه نو ممتنعون دا دواړه غیر منصرف دي صرف ممتنعون صرف ما ممتنع دي منصرف والے د دواړو لوجود شرط ثانی پکې موجود دی کنه یار احد الامرين فيما بدواړو کې فإن في شطر کې وګوره تحرک الاوسط دی او په ابراهیم کې زیارت دی الله ثلاثه باندې تاسو پوه شئ لکه وانما خص التفريع وليس بيغ اعتراض دی الکه تفریق کې بری هغه مثال هم راوړی وی چې الکه عالمیت هم پکې دی دا یو نه ویلو صرف د دویم شرط څو چې به زید الله ثلاثوي غیر باري مثال راوړو یا به متحرک الاوسط وی غیر باري تفریق وکړه خو عالمیت وی پاجمای کې به هم تفریق کړي وی وکړه نه دا کړي خیالم ده کنه جواب داري بھئی دلته مقصود اصل کې وختیم درته ونه ویل اکم اختیاری قول دغه هغه بیانولو تفریق به کیسه رااله پوهیږي کنه که تفریق اوله کنه نبی خو اولاد او چې کوم موجودی دغه تفریق کړي وي خپل وی ګوره و انما خص مصنف خاص کړل تفریق بشرط ثانی باندې وجه لان غرضه ذکر غرض مصنف هغه تنبیه والا ما هو الحق کم چې حق عنده دغه بنظمانی چا څوک من انصراف نحو نوح دا مختبه خبر بیان شو لکنه ولهذا قدم انصرافه سرد دین چې انصراف مقدم کوما انه متفرع دا خبره وکا کسا سوچ وی کنه ویل نوح منصرف دغه شرط پکې نشته او شطر او ابراهیم غیر منصرف دغه شرط پکې شته وجودی مؤخر کو ادمی مقدم کو ولی مقصود هغه بیانولو کچری مقصود تفریعات نه به دا مقدم کړي وځکه دا وجودي وو پوه نه شولې به دغه وجه چې مقدمي کو انصراف مع انه سره د دینه چې انصراف ولا کوم تفریع هغه تفریع متفرع تفریق لشي په انتفاعي شرط ثاني باندې والاولا خدا و تقدیم د ما هو چې مقدم کړي وي ما هغه شی هو متفرع چې هغه تفریق کېدل او وجودي په وجود د شرط مې نه پیږي کما لا يخفل کدا خبره پټنه ده او علم اکبر وګړي فائدہ بیانې انبیاء علیهم السلام په نمونه کې شپږ نمونه داسې چې منصرف دي دین علاوه ټول څه دي غیر منصرف کم منصرف دي محمد صالح شعيب هود شو ستة صوتوي شپږ دا خو سلور شو کنه ښه سیده یو محمد صالح شعيب هود څلور دا شو نوح ولوط شپږ شو کنه البته په دی ولنو څلورو کې انصراف زکه دی چې دا عجمی الفاظ نه دي دا فرق شو او نوح او لوط کې انصراف زکه دی چې د متحرک نزاید له ثلاثه دي او نه متحرک له وسط دي خفت په وجه پویږي په وګورئ عالم ان اسماء الانبیاء چې دی علیهم السلام ممتنعات ټول غیر منصرف دي منع ممتنعات منع دي د سرب نه یعنی غیر منصرف دي الا سته کم محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود على كذا ولي منصرف دي لكونها عربية دا خبر ختمه ونوح ولوط لخفتهما دا دوار ولي دي کی خفت دے کنا یار نزاید الله سلسلی متحرک الاوسط دي چا ویلی کنا هود چې دے کنا هود دا منصرف دے کنا نوح بشان او دا شان امام سیبوی ذکر کړیم دي او خبره صحیح هم ده ځکه دا عربي لفظ نه دی هود علی السلام خو د عربونو مخکې تیر شوی عربین خو عرب خو اسماعیل علیه السلام نه شروع شوی او دا دغه نه مخکې وګورئ وقيل چاویل انه چې دا د نوح بشان دی وجه یو وجد لئن سبوی چې قرنه معه هغه په وسکړې د نوح علیه السلام سره ويؤيد او د قول لسبوی تایید کوي ما هغه خبره یقال چې ویل کیږي من ان العرب چې من ولد اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دغه کنه ومن كان قبل ذلك څوک چې اسماعیل علیه السلام نه مخکیو فليس بعربي عربي نه دی هغه وهود چې قبل اسماعیل علیه السلام فيما يذكر باغ التواريخ کې چې کوم ذکر کیږي فکان کنو هند چا پشان شو یو یار د څه حساب دی